الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. دا مصعب ابن عمير او دا اسعد ابن زراره دا دعوت و ناشنا واقعه، دا اسید ابن حزير دا اسلام واقعه، دا سيدنا مصعب ابن عمير او دا سيدنا اسعد ابن زراره رضي الله عنهما ناشنا واقعه دا چې د بني عبد الاشهل په مدینه کې یو قبیله و، دوی به د هغوی ته دعوت د فاره چې کوم دی ورتله او دا کافرو دي ته به دعوت ورکو، ځکه دا خلک د ایمان نه لري او غوښتل چې د توحید دعوت هغه ورته ورکي او د شرک نه بیزار شي. کله چې دوی دواړه دغه کلی والا خواته هغه ورغلل نو یو باغ هغه ته چې کوم د څه شو هغه ته ور داخل شو. په دغه باغ کې چې کوم یو کوی چې هغه د بئر مرقه باغ ته ویل کېده، دا هغه په غاړه کې ناستل. نو کوم خلکو چې به ایمان راوړ هغوی به چې کوم دی په دې مصعب بن عمر پسې چې کوم د څه کېدل هغه ګرځېدل، ځکه دته به خلکو چې کوم دی مقری وو، یعنی نور ته د قرآن تعلیم او درس ورکوونکې پیښو خبره باندې دا ډېر پوه انسانو. نو مصعب بن عمر ته چې کوم دی په دغه باغ کې چې کوم ډېر کسان راجمع شوي. په دې وخت کې چې کوم دی د بني عبد الاشهل د قبیلې دوه مشرانو چې یو اسید بن حزير رضی الله عنه او بل سعد بن معاذ رضی الله عنه، دا دواړه مشرکانو. دا چې خبر شو چې دلته دوه کسان راغلي دي او خلکو ته دعوت ورکوي، نو سعد بن معاذ دی اسید بن حزير ته ویل چې ته لا ورشه او دغه باغ کې دوه کسان دي، مصعب بن عمر او اسعد بن زراره دي، او دا دواړه منع که، ځکه دا زموږ علاقې ته نه تویو چې زموږ علاقې ته تاسو مه راځئ، ځکه زموږ دا کمزوري خلک دي، بې عقله کوئ تاسو د خپل پلار نیکه د دین نه څه کوئ اړوئ. او زه در سره ځکه نه ورځم چې د اسعد بن زراره زما د ترور زما د خالا زوی دی، که زه در سره لاړ شم نو صله رحمي به وکړ شي، که دا نه وي نو دا بل به ما برابر کړی و. نو عربو کې دا قانون چې د صله رحمۍ به ډېر زیات خیال هغه ساته، او په اسلام کې هم دا قانون دی چې د خپلولۍ به ډېر زیات لحاظ کولی شي. نو اسید بن حزير چې کوم دی نیزه راواخیسته او روان شو. کله چې سیدنا اسعد بن زراره رضی الله عنه اسید ولیده چې را روان دی، نو مصعب بن عمر ته ویل چې دا یو سړی را روان دی چې د علاقې مشر دی، که ده چېرته ایمان راوړ ډېر خلک به په اسلام کې داخل شي. تاسو وګورئ د اسید رضی الله عنه اسعد بن زراره د خبرې ته وګورئ په باره د اسید کې. نو ته د الله نه دعا وغواړه او په اخلاص سره چې کوم د دعوت ورکړه. نو مصعب بن عمر ویل که چېرته کېناسته او خبره ورسره هغه به زه وکړم. نو په دې وخت کې اسید بن حزير چې راورسېده دوی ته کنځلې شروع کړې او سخت الفاظ یې ورته چې کوم د استعمال کړه او ډېرې ردې بدې خبرې ورته هغه وکړې، او دا زموږ کمزوري خلک دي او تاسو بېوقوفه کوئ او دغه رنګ د فلان نیکه د دین نه اړوئ، که ځانونه در باندې ګران وي نو زموږ د خوا نه چې کوم دی لاړ شئ. نو سیدنا مصعب بن عمر رضی الله عنه ورته ویل ته کښېنه چې زموږ خبره واوره، که زموږ خبره حقه وه قبوله کړه او که حقه نه وه بس موږ به خپله خبره بنده کړو، او که زموږ خبره ته چې د غلطه ښکاره شوه نو موږ به خپله خبره څه کړو هغه بنده کړو. او دا دعوت ښه طریقه ده چې مخاطب ته وایي چې زما خبره واوره، که غلطه وه مې منه او که چېرې صحیح وه نو ولې نه منې، ولې د حق نه انکار کې. نو اسید بن حزير رضی الله عنه ورته ویل چې دا د انصاف خبره دې وکړه، عرب ډېرو خیر خلک. نو په دې خبره پوهېدل، نو هغه چې کوم دی نیزه په ځمکه باندې ناله کړه او د هغې په خوا کې چې کوم دی کېناسته. مصعب بن عمر رضی الله عنه په ډېر اخلاص سره په قرآن ولوسته، نو په اسید بن حزير باندې چې کوم دی ډېر اثر وکړه، ځکه عرب د قرآن په مقصد او فصاحت او بلاغت باندې پوهېدل، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفتونه ورته بیان کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې صفتونو والا انسان دی، او د اسلام تشریح ورته وکړه چې اسلام یو جامع یو کامل دین دی او یو غوره دین دی، د الله بندگی پکې ده، خلق کې د الله تعالی بندگی کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري پکې ده، جنت پکې ده، او په اسلام کې ښایسته اخلاق دي، ښایسته اعمال دي. نو خیر سړی چې کله په کولاو سینه باندې داسې خبره واوري خامخا اسلام قبلوي. نو مصعب بن عمر ملګري فرمایي چې فوالله لعرفنا في وجهه الاسلام قبل ان يتكلم، قسم په الله چې موږ د په مخ کې اسلام ولیده، مخکې د خبرو کولو نه، خبرې لمن کړې خبرې د کولو نه مخکې چې مخ یې روښانه او ښایسته کېدلو او پړقېده د دعوت د اورېدو په وجه باندې چې موږ ګورندې دعوت ورکوو نو د په مخکې موږ چې کوم د رڼا ویلدله د اسلام چې سې پړقېده او دعوت پرې ډېر زیات چې کوم د څه وکړه سندس اثر وکړه. نو اسید بن حزير رضی الله عنه وایي ما احسن هذا واجمله، دا څومره ښایسته او مزیدار دین دی، تاسو چې کله څوک په دې دین کې ورداخلوئ نو څه ترتیبي. نو مصعب بن عمر رضی الله عنه ورته ویل چې زموږ د دین څه ترتیبي، ته ویل چې ستاسو دین څه ترتیب. مصعب بن عمر رضی الله عنه ورته ویل چې زموږ په دین کې په دین اسلام کې د داخلېدو طریقه دا ده چې بنده به اول غسل وکړي او جامې به پاکېږي، د دې دپاره چې د الله تعالی دین ته راځي چې ظاهر او باطن یې دواړه پاک شي. ذکر کلیب په نوم باندې کس ایمان راوړی رسول الله ورته ویلي الق عنک شعر الكفر وختة ابو داود کې روایت دی الله شته د کفر وختان لري کا
او ځان چې کوم د سنت کا. نو مصعب بن عمر ته ویل چې کله تا غسل وکړه او بیا به دا کلمه وایي چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، د شهادت کلمه وایي چې د الله نه ما سوا بل څوک حقدار د بندګۍ نشته، محمد رسول الله د الله رسول دی پیغمبر دی. دې خبرې گواهی به وکړي. او دا چې کوم د 2 رکعاته منځ اسید بن حضیر ته پاتې او غسل وکړه او جامې هم بدل کړي او بیا کلمه د حق ویله او بیا 2 رکعاته منځ وکړه او په اسلام باندې څه هغه مشرف شو. د سیدنا اسید بن حضیر رضی الله عنه فضایل، سیدنا اسید بن حضیر رضی الله عنه چې ایمان راوړ دا ډېر اوچت صحابي و، د ډېر کرامات او قرآن سره چې کوم دی د ډېر مینه وه او قرآن به چې کوم دی ډېر په ښکلي اواز باندې چې کوم دی لوسته چې ملایک به د په اواز باندې څه کېدل هغه راکوزېدل. لکه په حدیث کې راځي چې د شپې قرآن لوسته نو رڼاګانې چې کوم دی د قرآن لوستلو باندې رڼاګانې جوړې شوي چې د هغې د وجې نه اس چې کوم دی چیګولې یو اس و چې هغې به د دې د وجې نه اس لتې وهلې. نو دا حیران شو چې دا ولې لتې وایي. نو قرات چې کوم دی په قلاره کو نو اس چې کله اس هم په قلاره شو ځکه هغه ملائک جدا شو بیا چې کوم دی بیا اوچت اواز چې کوم دی قرات شروع کړ نو اس بیا چې کوم دی هغه په لتو باندې شروع وکړه. نو دا ویل چې زوی مې دلته پروت دی چې دا راله چې کوم دی مړ نه کي. نو هغه خپل بچی چې کوم دی څه را جدا کړه چې د هغې یحیا نوم و. نو چې ویې کتل رڼا ده او برم رڼا ده هغه رڼا چې کوم دی څه شوله غایبه شوله او سبا ته مې نبی صلی الله علیه وسلم ته دا واقعه بیان کړه چې داسې رڼاګانې وي او داسې اسو او هغې چې کوم دی لتې والې دا حساب یې ټول نبي صلی الله علیه وسلم ته دا خبره هغه بیان کړله. نو نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تلک السکینة تنزلت للقرآن، د بخاري حدیث دی وایي دا سکینه د ملایکو وه چې د قرآن د اورېدو دپاره راکوزې شوي وي. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اقرأ یا اسیدو، قرآن وایه ای اسیده قرآن مه پرېږده ځکه تا ته داود علیه السلام په شانتې اواز درکړی شوی دی. سیدنا حضیر رضی الله عنه فرمایي که 3 وختونو کې په ما باندې مرګ راشي نو زه به ډېر یقیني جنتي یم. یو عند خطبه رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو د رسول الله د خطبې په وخت کې چې رسول الله خطبه کوي په دغه ټیم کې ما ته مرګ راشي. او دویم عند قراءة القرآن، د قرآن کریم تلاوت په وخت کې ما ته چیرې شي په وخت کې زما ډېره توجه برابر ما ته مرګ شي. او دریم چې کوم د جنازې په وخت کې چې کله جنازه کېږي مسلمانانو زه پکې ولاړ یم ما ته په دغه وخت کې مرګ راشي نو په دې وخت کې زه چې کوم د ځان یقیني جنتي بولم او یقیني جنتي ګورم. نو دې د وجې نه ځکه د ده زړه چې کوم دی د جوړېدلو دا د ده زړه د جوړېدلو دلیل دی چې په دې وختونو کې اثر اخلي او چې په دې وختونو کې په زړه اثر نه وي نو دا دلیل دی چې دا زړه خراب دی. فایده د دعوت چې کوم دی فایده دا چې مثال دعوت پکار دی. کېدلی شي چې ستا د دعوت په وجه باندې چاته هدایت وشي او د هغه نه چې کوم دی قیمتي انسان جوړ شي. لکه اسید بن حضیر رضی الله عنه مسلمان شه او د قوم سردار و او ډېر خیر ترې نه خور شه. نو اسید بن حضیر رضی الله عنه چې کله مسلمان شه خپل ملګري ته چې کوم ملګرو ته واپس شو د دې ملګري چې کوم دی ملګری سعد بن معاذ په هغې مجلس کې ناستو. چې کله دا ولیده چې سعد بن معاذ خپل ملګرو ته ویل چې لکه والله لقد جاءکم بغیر الوجه الذي ذهب به، قسم په الله دا شخص تاسو ته په غیر د هغې مخ نه را روان دی په کوم باندې چې تلی و، یعنې تلو چې مخې چې کوم دی چې جدا او خړ فړو او د هغه طرف چې راغی نو رنګ یې چې کوم دی تازه دی او ښایسته دی او داسې بلیږي. نو اسید بن حضیر رضی الله عنه د حکمت نه کار واغسته چې کله راغی په مجلس باندې چې کوم دی ودرېده نو سعد بن معاذ ورته ویل چې څه دې وکړه. نو ده ورته ویل چې دواړه سړو سره مې خبره وکړه او هغوی څه داسې نقصاني خبرې نه کولې نو ما دا دواړه منع کړه. نو هغوی ویل چې ته څه غواړې هغه به کوو. د خپلو ملګرو ته دا ونه ویل چې زه مسلمان شوی یم به یو چل چې کوم دی جوړ کړه چې سعد بن معاذ هم لاړ شي او دا خبره واوري. نو سمدستې سعد ته ویل ونه ویل چې ته لاړ شه بلکې هغه ته داسې ویل چې هلکه ما ته داسې ویل شوي دي چې بنو حارثه یو قبیله ده هغه راځي او دغه باغ کې چې کوم دی ستا دغه ترور زوی اسعد بن زراره وژني د هغه د قتل اراده کړې ده او ستا خپلولي چې کوم دی خرابوي او ستا د خپلولۍ امان ختموي. نو دا سعد بن معاذ چې کوم دی دا غوسه کړه چې زما د ترور زوی څنګه څوک هغه مړ کړي. نو ده خپله نیزه راواخسته او په جلتۍ باندې چې کوم دی ورغی چې زما ترور زوی څوک هغه مړ نه کړي. نو دا چې کله ورغی نو مصعب بن عمر او اسعد بن رضی الله عنه چې کوم دی په خپل حالات کې د خپلو ملګرو سره ناست دي څه خطر نشته دی. نو په دې پوهه شو چې د دوی د قتل اراده نه ده شوې بلکې دا هسې چې کوم دی اسید بن زید دلته چې کوم دی د خبرې د اورېدلو لپاره راوستلمه. وایي دا هسې چې کوم دی اسید بن حضیر دلته چې کوم دی د خبرې اورېدلو لپاره راوستلم. نو سعد بن معاذ دواړو ته چې کوم دی په ردو بدو
هغه شروع شو چې تاسو زموږ ماشومان ولې خرابوي او دلته راغلي یو تاسو زموږ په دې کورونو کې ماشومان ته چې کوم دی غلط دعوت ورکوي او صفاحت ته غرنګ چې کوم دی ورکوي پوه شو خبره باندې دینه قمقان هغه تاسو جوړوي بې عقلي خوروي دلته او سعد بن زراره ته ویل چې د ابو سعد بن زراره ورته ویل وای ابو امامه قسم په الله که ته زما د ترور زوی نه وې نو ما به سخته سزا درکړې وه او دا کار به تا زما نه نو کړی خو مصعب بن عمر ته هم ویل چې تا سره زما د ترور زوی دی که نه وې نو ما به تاله سخته وهله او سزا درکړې وې د ده د راتلو نه مخکې چې کوم دی سیدنا اسعد بن زراره رضی الله عنه مصعب بن عمر رضی الله عنه ته ویل چې دا د قوم مشران دي که ستا تابعداري وکړي او ایمان راوړي نو دې پسې وروسته قوم چې کوم دی هېڅ څوک به داسې پاتې نه شي مګر دا ټول به چې کوم دی څه راوړي هغه ایمان راوړي نو په اخلاص سره دلم دعوت ورکړه نو سیدنا مصعب بن عمر سعد ته ویل چې ته کښېنه خبره واوره که چېرته زموږ خبره خوښه شوله او خبرداره په تا باندې ښه ولګېدله نو خبره هغه دا رسېده غوږو ته کښېږده ښه د باندې ونه لګېدلې سې به پرېږدې خبره مونږ هغه بنده کړو نو سعد بن معاذ ویل چې د انصاف خبره دې وکړه کښېناسته او خبره نیزه چې کوم دی په ځمکه مناله کړه مصعب بن عمر رضی الله عنه ورته د اسلام دعوت ورکړه او قرآن یې چې کوم دی پرې ولوسته قرآن کریم ناشنا تاثیرناک کتاب دی او خاکساري چې کوم دی او خاکسار د صحابي په خوله چې په ښه اواز لوستل کېږي او اوریدونکي پرې هغه پوهېږي نو دا به څنګه اثر نه کوي نو اثر یې پرې وکړه او د اسلام د خوبایانو او فایدو او کمالات یې ورته څه کړه کمالات یې ورته بیان کړه صحابي فرمایي چې د اسلام راوړو نه مخکې موږ د په مخکې چې کوم دی د اسلام پړقېدل او اړیوې ویلدلې نو سعد بن معاذ رحمه ته چې کله تاسو کله پته ولګېده د قرآن پې اثر وکړه کله چې سړی ستاسو په دین کې داخلېږي د هغې څه طریقه وي نو هغې ورته وویل چې څوک په اسلام کې داخلېږي اول به غسل کوي بیا به پاکې جامې اغوندي چې ظاهر او باطن دواړه شان برابر شي او 2 رکعته لمونځ به کوي نو دې ځای نه چې کوم دی بیا وروسته نوره واقعه به ذکر کوو وبالله عز وجل التوفیق